بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو مسلمانان رونو، د وړوکي اختر مونځ طریقه موږ او تاسو ته ښایو. نو د وړوکي اختر مونځ هغه طریقه دا ده چې کله اول خو د مونځ دپاره چې کوم دی هغه نیت دی. نو نیت بعضې علما وایي چې نیت له هغه دغه نشته، بس نیت خو د زړه قصد او ارادې ته وایي. نو مونږ چې کله جومات ته ځو د مونځ دپاره، نو زمونږ اراده صحیح، زمونږ چې کوم د اراده دی چې مونږ جومات ته لاړ شو، هلته د اختر مونځ د اداګۍ دپاره ځو. نو اول خو چې کوم دی څه ته وایي؟ نیت د زړه قصد او ارادې ته وایي. خو بیا هم هغه بعض انسانانو چې کوم دی هغه د زړه تسلي نه کېږي. نو د مونځ د وړوکي اختر د مونځ نیت دا دی چې نیت مو کړه زړه د اخلاصه 2 رکعته هغه واجب مونځ کومه، سره د هغه واړه تکبیراتو، یعنی سره د هغه 6 تکبیراتو د امام پورې او خاص د الله تعالی دپاره. نو دا چې کوم دی هغه نیت شو. بیا د مونځ طریقه څه ده؟ نو د مونځ طریقه هغه دا ده چې اول به امام څه وکړي؟ امام به چې کوم دی هغه اوله نیت وکړي او بیا به چې کوم دی ثنا ووایي. د ثنا نه بعد چې کله هغه د ثنا ختمه کړه، ثنا نه بعد به دی څه وکړي؟ هغه 3 تکبیرات دي. نو اول تکبیر بوي الله اکبر، لاسونه به ځوړند کړي. دا به شاته مقتدیان هم هغه دا طریقه کوي، لاسونه به څه کړي؟ هغه ځوړندوي. 2م تکبیر به امام صاحب وایي او لاسونه به ځوړند کړي. 3م تکبیر لاسونه به چې کوم دی هغه ځوړند کړي. په 3م تکبیر سره به چې کوم دی لاسونه څه کړي؟ هغه وتړي. چې ویې تړل نو امام صاحب به فاتحه ووایي الحمدلله، او دویم چې کوم دی د فاتحې سره به یو صورت ضم کړي. که هر صورت هغه امام صاحب ورسره ضم کو. نو چې کله هغه دا یو رکعت په دې سره څه وکړي؟ ختم کړي. نو چې 2م رکعت ته پاسي، نو امام صاحب به چې کوم دی څه وکړي؟ په 2م رکعت کې به هغه اعوذ بالله خفیه طریقې سره به فاتحه جهرن، او د فاتحې سره به چې کوم دی یو صورت چې کوم دی ضم کړي. بیا که هر صورت هغه امام صاحب ضم کوو، چې کله صورت ورسره ضم کړي، نو چې صورت ختم کړي، نو امام صاحب به چې کوم دی هغه څه وکړي؟ 3 تکبیره په دغه ټایم کې موي. آخري لکه د صورت نه بعد چې کوم دی هغه 3 تکبیره دي. نو امام صاحب چې کوم دی الله اکبر، لاسونه به ځوړند کړي. دا طریقه به شاته مقتدیان هم کوي. 2م تکبیر امام صاحب به هغه چې کوم دی 2م تکبیر وکړي، لاسونه به ځوړند کړي. او 3م تکبیر به چې کوم دی هغه امام صاحب وکړي، خو دې سره به لاسونه ځوړندوي. بعضې خلک هغه چې کوم دی په 3م تکبیر سره لاسونه دغه کړي تړي، خو نه، په 3م تکبیر سره لاسونه ځوړند کړي، او په 4م تکبیر سره به چې کوم دی هغه رکوع ته لاړ شي، او رکوع به چې کوم دی څه کړي؟ هغه ادا کړي. نو دا هغه د وړوکي اختر مونځ طریقه وه.